او دا ورځ چې د 15 رمضان د یوم یتامه مناویږي ټول څوک چې د ارپن او د یتیمانانو د فلاح او بهبود لپاره کار کوي چې الخدمت فاونډیشن هم دا کوشش کوي چې د غوښ په نوم باندې اداره قائمه کړي. نو څنګه چې موږ پرورش ارګنایزیشن پرورش هوم په نوم باندې اداره جوړوله او محمد علي صاحب چې یو فل سپورټ موږ لره کړو. نن ډیر زیات زه خوشاله یم چې زمونږ په دې پریس کلب کې د هغو ماشومانو دپاره او د هغو خلکو دپاره یو پروګرام منعقد کیږي او موږ د هغې یو حصه جوړه شو. نو زه د الخدمت فاونډیشن شکریا ادا کوم. سږکال موږ یو 50 ماشومان اخیستو، یو 800 مخکې نو او په زرګونو درخواستونه راغلي او دا ټول رول چې دی د زموږ چې کوم د میډیا رونه دي نو د دې د زموږ څومره د کامیابۍ راز چې دی که نه ګوره دی دا ملګري دي او ډیر ماشومان هغه په دې ورکشاپونو کې او په دې ګندګیانو کې ګرځي او هغه مختلف دغه چې دی نو هغه راغونډي نو دیو جن ډیر زیات ضرورت دی. نو ان شاء الله که ځمکه موږ ته میلاو شي نو دلته به یو اغوش په نوم باندې یو بله اداره چې هغه خپل کور ماډل سکول دی یا پرورش دی نو دلته به اداره قایم شي او هغه ضرورت خو به هر حال نه پوره کېږي ځکه چې څومره ماشومان دي او څومره تعداد کې یتیمانان موجود دي او څومره ضرورت دی. پن په حواله سره د یتیمانانو په حواله سره کار کوي او دا ورځ چې د 15 رمضان د یوم یتامه مناویږي ټول څوک چې د ارپن او د یتیمانانو د فلاح او بهبود لپاره کار کوي. نو یقینا سکهال الخدمت فاونډیشن پاکستان یو فیصله وکړه چې مونږه چونکې هر کال د یتیمانانو سره مشترکه تور باندې دا ورځ مناوو، خو هغه یتیمانان زموږ غیر چاپیره ناستي او مونږه هغې ډسکس کوو، د هغوی ژوند ډسکس کوو، د هغوی لایف ډسکس کوو، د هغوی ماضي حال مستقبل په حواله سره مونږ خبره کوو. نو په دې وجه باندې د هغې په نشونما باندې ښه اثر نه کېږي. نو دې وجه نه هغې دا فیصله وکړه چې تاسو به دا یوم یتامه مناوهئ، خو دا به د علاقې معززین دغه شانتې زموږ صحافیان وروڼه او هغه خلک کم خلک چې په دې سکټر کې کار کوي هغې دپاره هغې ته یو استقبالیه کېدی او هغې راوغواړئ او هغې ته خپله خبره کېدی. دغه شانتې الخدمت فاونډیشن سوات الحمدلله 170 یتیمانانو کفالت کوي. د هغې سره سره اوس مونږ 140 یتیمانان چې دی هغه زموږ په دې تیر ډونر کانفرنس کې نور سپانسر شو او په هغې کې مختلف ډونرز چې زموږ سره په هغې کې دغه بیړه اوچته کړې ده د هغې د کفالت هغه ذمهداري اخیستې ده. نو هغو ډېرو خلکو چې دی هغې مونږ ته خپل پیسې هغه ټرانسفر کړې. نو انشاءالله 140 ماشومان چې دی هغه به نور زموږ په دې ارپن کیمپ فیملی سپورټ پروګرام کې شامل شي. زموږ دا فیملی چې دی هغه به وسیع شي. خو اوس هم ډېر زیات کیپ موجود دی په دې معاشره کې، ډېر زیات یتیمانان موجود دي چې هغې ته مونږ یوازې د الخدمت فاونډیشن یوازې هغې ته نشي رسېدی یا که موږ خپل کور فاونډیشن وایو یا پرورش ارګنایزیشن وایو، دا د یوازې د یو کس کار نه دی. نو د دې وجې نه د دې ورځې پیغام دا دی چې موږ مشترکه طور باندې دا تهیه وکړو، دا عزم وکړو چې موږ به په دې سوات کې ګوټ ته هر یتیم ته به ځان رسو. ټول پاکستان کې یو ډېر لوی خدمات دي او د هغې نه ډېر شی یتیمانان چې دی هغه مستفید کېږي. دغه شانتې زموږ په دې ضلع سوات کې د خپل کور ماډل سکول په نوم باندې یو ډېره بهترینه اداره د 1996 نه هغه کار کوي او یو اواز یو کمزوره غونډه کې اواز پکې د پرورش ارګنایزیشن په نوم باندې هم دی چې په هغې کې 400 ماشومان چې دی نو هغه زیر کفالت دي، د هغې تعلیم او د هغې هر څه چې دی هغه د یو شلټر د لاندې هغې ته پرووایډ کېږي، هغې ته خوراک او جامې پیزار. نو په دې حواله سره څنګه چې دغه وي د محمد زاده صاحب صدر صاحب وي چې الخدمت فاونډیشن هم دا کوشش کوي چې یاره د غوښ په نوم باندې اداره قایمه کړي. نو څنګه چې موږ پرورش ارګنایزیشن پرورش هوم په نوم باندې اداره جوړوله او محمد علي صاحب چې دی یو فل سپورټ موږ لره کړو. نو دغه شانتې زه د خپل طرف نه د پرورش ارګنایزیشن د طرفه او انشاءالله محمد علي صاحب هم خپله خبره وکړي. نو دا ادارې چې دی نو انشاءالله موږ به د هغې سره مکمل ټیکنیکل او هر قسم سپورټ او تعاون چې دی او د الخدمت فاونډیشن سره کوو چې دلته یو ډېره ښه اغوش اداره جوړه شي. نن ډېر زیات زه خوشحاله یم چې زمونږ په دې پریس کلب کې د هغو ماشومانو دپاره او د هغو خلکو دپاره یو پروګرام منعقد کیږي او
منګه د هغې یو حصه جوړه شو نو زه د الخدمت فاونډیشن شکریا ادا کوم چې موږ له په دې ثواب کې هم حصه راکړه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرې وشوې چې زموږ په دې سوات کې د خپل کور ماډل سکول په شان دی پرورش په شان دی یو 2-3 ادارې داسې روانې دي خو د الخدمت فاونډیشن د طرف نه داسې یو پروګرام ما بله ورځ په کاجو ټاونشپ کې د دې هغه پروګرام ما کتله د ماشومانو سره زه میلاو شوی وم نو ما له ډېر زیات خوند راکړو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره شکر دی د الله تعالی چې نن موږ په دې په خپلو خپو باندې ولاړو. زما په خپل خیال که موږ دا فلاحي ادارې مضبوطې کړو کوم چې زموږ دا نیشن جوړی زموږ یتیمانان بچي هغه د معاشري حصه جوړی نو که دغه احساس کمترۍ په وجه باندې لکه نن دې دا خبره وکړه چې یاره دغه ماشومان موږ ځکه نه دي راوختي دلته چې یاره هغو ته د احساس نه کېږي چې دا پروګرام زموږ دپاره دی نو دا یو ډېره ښکلې خبره ده. سږ کال موږ یو 50 ماشومان اخیستو یو 800 مخکې نو او په زرګونو درخواستونه راغلي نو دا دغه چې دی د الخدمت فاونډیشن ډېر غټ اقدام دی او کو د اغوش هم په نوم باندې جوړ شي د اداره دلته کوشش موږ کوو په شریکه باندې نیم الله صاحب موږ ټول چېرې موږ دا ضلع چې دی که نه دا موږ داسې ډکلیر کړو چې انشاءالله بیا موږ یتیم ماشوم ګورو موږ ته نه میلاویږي نو په دې حواله سره خپل کور دی پرورش دی مسکن دی صوبایي حکومت زموږ نه زده کړه وکړه او زموږ کور موږ د هغې مې سوي د بورډ ممبر یم زه او په هغې کې الله فضل دی اوس په اپر سوات چوټا کالم کې د 1000 ماشومانو دپاره موږ یو پراجیکټ وسو د صوبایي حکومت د طرف نه لکه دا زموږ دا کم چې کار کوو دا خو زموږ یوه ذمهواري ده د صوبایي حکومت هم ده نو تقریبا 98 کروڑ روپۍ هغې ته منظور شوي دي هغې باندې 1000 ماشومانو پراجیکټ دی نو انشاءالله داسې ورځ به راشي چې بیا موږ یتیم ماشوم پسې ګرځو او موږ ته به انشاءالله د اډمیشن دپاره نه میلاویږي او دا ټول رول چې دی دا زموږ چې کوم د میډیا رونه دي نو د دې دا زموږ څومره د کامیابۍ راز چې دی که نه ګوره دا ملګري دي چې دوی وختاً په وختاً ډاکومنټ یې جوړ کړي ریپورټس یې جوړ کړي دي خلک یې خبر کړي او د هغې د وجې نه خلک امداد کوي او مخکې ځو. یو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک د یتیم کفالت کوي د هغې سرپرستی کوي نو هغه به قیامت په ورځ باندې دواړه ګوتې داسې کوي چې دا به زما سره دغه شان موجود وي. او یو بل روایت کې دا دی چې څوک د 3 یتیمانانو کفالت کوي نو د هغه مثال داسې دی چې هغه تمام شپه قیام اللیل کوي د ورځې روجې نیسي هغې کې هم هغه بیا خپل ګوتې دواړه داسې کړي چې یاره دا به هم د قیامت په ورځ باندې زما سره داسې نو دې وجې نه د دې یتیمانانو کفالت او سرپرستی دا ډېر لوی بنیادي کار دی. سوات یو ډېره لویه ضلع ده تقریبا 25 لاک نه زیات آبادي ده کې پی کې درېیمه غټه ضلع ده او یو ډېر لوی تعداد څومره چې دي کولی شي د خپل وس مطابق کولی شي خو یو ډېر لوی تعداد یتیمانانو په دې ادارو په دې ضلع کې چې دی نو هغه موجود دی او ډېر ماشومان هغه په دې ورکشاپونو کې او په دې ګندګیانو کې ګرځي او هغه مختلف دغه چې دی نو هغه راغونډوي نو دې وجې نه ډېر زیات ضرورت دی چې هغه د دې ماشومانو دا ترسایي وشي او د دې د کفالت د انتظام چې دی نو هغه وشي او الحمدلله ډېر لوی خلک زمونږ په دې سوات کې داسې موجود دي چې هغه د دې ادارو سرپرستی کوي او دې ادارو ته خپل وسایل چې دی نو هغه فراهم کوي او د هغې په هغې وسایلو باندې او د هغې په هغې کوششونو باندې دا ادارې چې دی نو هغه چلی او د دغې ماشومانو کفالت چې دی نو هغه کېږي نو انشاءالله که ځمکه موږ ته میلاو شي نو دلته به یو اغوش په نوم باندې یو بله اداره چې هغه خپل کور ماډل سکول دی یا پرورش دی نو دلته به اداره قایم شي او هغه ضرورت خو به هر حال نه پوره کېږي ځکه چې څومره ماشومان دي او څومره تعداد کې یتیمانان موجود دي او څومره ضرورت دی به هر حال دا به یو کافي پیشرفت چې دی نو هغه به د رضا دپاره نیولې ده او د دې ماښام بانګې ووي او ډېر اهم موقع ده او په دې وخت باندې ته دعاګانې قبلې زمونږ د دعا قبوله کړه چې کوم ملګري د دې یتیمانانو د کفالت کوي د دې د سرپرستي کوي الله تعالی دې له دې جزای خیر ورکړي د دې د څومره کوششونه چې دي په دې کې خیر برکت پیدا کړي الله تعالی څومره وسایل چې دې له خلک چې دې نو پیدا کوي هغه فراهم کوي الله تعالی ستاسو د رضا لپاره صرف ستاسو رضا لپاره
الله تعالی دا د هغو د دې دنیا د کامیابۍ هم ذریعه وګرځوي او د آخرت د کامیابۍ چې دی نو هغه هم ذریعه وګرځوي.